اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته پته ده چې نن شلمه روژه له خیره سره 10 ورځې یا 9 ورځې هر څه کړي دا اختر ته پاتې دي. دا اختر ډنګایي ده، نو چې اختر را نږدې کېږي کرمینل خلک هم چې لکه هغه اکټیو کېږي، نو یو خو هغې سره چې کم از کم دوره مسلمانۍ که چېرې داسې په چا مشکوک کسانو باندې نظر پرېوځي، په دوکه دړاکه کې به پرېوځي چې څوک درته وایي یاره یا شربت یا ښه یا بد د روژه ماتې ټایپ کې دغه در سره څوک ونه کړي، نشه دې نه کړي. تا سره هېڅوک جره پیسې درته شمارم یا دا پیسې پېژنم نه پېژنم، لکه په قسم قسم آرامیان دي او خپل چې آرامیتوب کوي او تا نه پسې طریقه پیسې یا چې لکه تا نه موټرسایکل مخکې کړي یا ستا نه له 100 روپو کوشش کوي. نو زه بار بار دا وایم چې یو خو په دوکانونو کې جرې لکه ټول خلک کاروبارونو کې د شپې مټیایه والو سپلو والا ټایلران صاحبان شو، داسې ورسره جرې لکه نور چې کوم غټ غټ دوکانداران شو، بیکرو والا شو، نو ځان سره خو لاول کیش مه ساتئ او که کیش ساتئ نو مهرباني دا وکوئ که تاسو چې ته جرې لکه منتقل کوئ ایسیچو صاحب یا مرزا صاحب ته کار کوئ هغه به درسره ځي چې بدمزګي نه پیدا کېږي. موږ ستاسو محافظ یو، خو ورورې کم ځای ته به کېږو نو مهرباني دا وکړئ که په چا شک را دي، په چا چې څوک مشکوک کسان دي په هغې باندې چې موږ له اطلاع راکوئ. دې سره سره په دې دوکاندارانو کې هم کسان داسې شته چې هغوی دا بارودي پټاخې شوې یا چې دا کیلونه نو ما چې کوم کلاشینکوف یا اسلحه شوه تماچې شوې، نو دا ماشومان دي دا خو نه پوهېږي، یو بل ته اکثر نیسي، نو یا پکې سترګه ضایع شي یا پکې چې بل څه نقصان وشي. نو مهرباني وکړئ چې دا ښه شی نه دی چې لږ ته په دغه روزګار په دغه باندې ته پیسې ګټې، نو ته مهرباني دا وکړه چې ستا دا رزق الله تعالی چې دی دا د بل سره به هم تا ته پوره کوي. دا صرف په دې کې نه دی چې په دغه بارودو کې په دغه تماچو کې ته رزق لټئ. نو دا مهرباني وکړئ چې کوم دوکانداران دا کار کوي، نو زه دې مشرانو ته علماء کرام صاحبان، PLCs ممبران، کونسلران، ناظمین، دا ټولو فرض دی چې چا په دوکانونو کې داسې څیزونه ساتي چې هغې ته وایي چې خپې راغونډې کوي. که چېرې بیا هم د ده مشره خبره ویټو کوي نو ایسیچو صاحب یا مورور صاحب هغې سره چې رابطه وکړي چې دغه کډې ته موږ راوړو چې لکه دا ستا د ماشومانو چې لکه د نقصان باعث به ګرځي، نو دا زموږ ماشومان دي، دا ستا را ماشومان زموږ دي. نو مهرباني وکړئ دغه د هغې نه علاوه هوایي فایرنګ بار بار موږ دا خبرې کوو چې افسران په دې کې چې لکه زموږ جناب DPO صاحب په دې کې خپل چې لکه یو دغه لګولې د بچوالي سناپس د هر قسمه اسلحه چې شوه کا لیسندار ده او کا بې لیسنس سره نن سبا د لیسنس کار نه کي خان په دې باندې د بچوالي سناپس ده د جناب DPO صاحب د طرفه. نو تا مهرباني دا وکړئ چې اسلحه که د چا دشمني مهرباني دې وکړي هغې دې چې اسلحه نه راځي او هغې دې چې په کور باندې ځان محدود وساتي. دا نشته چې یاره زما دشمني ده او زما دا ځکه دی کې پته نه لګي. دا ټول کور په کور چې دا پښتو ملک دی دشمنۍ هم شته هر څه شته، خو اسلحه به چې دی هر قسمه په دې باندې پابندي را وکړي چې ډېر ضرورت یې چاته نو باقاعده بیا ځان له DPO صاحب نه پرمټ واخلي. خو دومره قدرې کار دی چې فاصله باندې پابندي ده. هوایي فایرنګ چې دی دا خو بالکل لعنت دی، صرف ناروا ده. عالمانو ته هم دا خواست کوم چې د جمعې په خطبو کې هم چې دی وینا پرون شوې ده زموږ د سرډېرو ایسیچو صاحب دلته علما کرام راغوښتي مو، سبا کې موږ دلته هم راغوښتي دي او په دغه کې هم راغوښتي دي، خانمهۍ کې نسته کې هغې سره به موږ چې خپل میټینګ کوو ورته به وایو خان دا ستاسو فرض جوړېږي او د علم خبره ډېره مؤثر ځکه چې په ممبر کښېني هر سړی یې قدر کوي. نو دا مشران، کونسلران، ناظمین دا یوازې د پولیس ډیوټي نه ده، ستاسو هم ډیوټي ده چې کوم ځای کې هوایي فایرنګ چې لکه د دې خبره کېږي چې دا موږ ته په ګوته کوئ او دا ورته ووایي چې بهی دا لعنت دی، یاره وروره دا تاسو کوم ځای پراته په خدای قسم چې چا کره به بیمار پروت دی، چا کره به غم وي، په چا به چې لکه اکثر زموږ د پښتو په بر کې چا کره په کال کې مخکې غم شوی دی نو هغه غم بیا تازه شي، ولې یا پلار وفات شوي یا مور وفات شوي یا زوی وفات شوي یا رشته دار وفات شوي، په هغه د میت ته لتې ځای نه وي او ته ورته خوا کې ډزې کوې که نه، نو خان نن د هغه په کور غم دی خو دا غم به سبا ستا په کور هم راځي. نو چې سبا له تا ته راډزې دی کېږي ته به څه وایې، ته به په ډېړه کې څه وایې. نو کم از کم چاپېرچوټ کې وګورې چې یاره زما په دې چم کې به چې مریض پروت وي، زما په دې چم کې په روز کال یا 6 میاشتې یا 2 میاشتې مخکې غم شوی و، دا اختر په خوشحالۍ باندې زه تېروم، زه ډزې کوم، زما په دې ګاونډي څه پوزیشن دی په ده څه تېرېږي، قسم دی که تا ډزو کوم. د هر انسان د لاندې دن یو بل انسان دی چې هغې ته ضمیر وي که یو ته کېنه سوچ وکړه که نه کېنه دا زه ټیک کوم
سوچ ځان له خبره ده په دې خبره سوچ وکړئ بار بار وګوره افسران مونږ ټول دا وینا کوو چې دا لعنت دی دا مه کوئ که دغه ډزې ته کوئ د چا د غم سبب به وګرځي کیدای شي ستا نه ټوپک کته شي هغه چېرې ستا نه پیسو خدای مکه ولګي نو بیا به د دغه غم چېرې ټول عمر قسم نه چې خاورو ته به دې کوسي نو مهرباني وکړه مستي مه کوه مستي عزم کا دا څه دومره لوی کار نه دی چې راته لګې مونږ خو پخوا قسم دی چې لکه ملګري راټول شوي د اختر شپه به وروړوله ځان له به چرګ چرګوړی یا به ځان له چېرې له وریجې څه پارټي به ځان له وکړه په هغې باندې به مونږ مشغول شو ملګري دا نشته چې ډز پکې لا چا راوستی نو کم از کم ته پې ښه ښکارې او ډېر سخت چې دی انسټرکشن دی دې لپاره نو مهرباني دا وکړئ ټولو مشرانو درخواست کوو کونسلران ناظمین پیرسیز نور هم چې کوم د معاشرې د طبقې هوښیار خلک دی چې دا اویرنس په دې علاقه کې پیدا کړي وینا وکړي چاپېرچول کړي چې بهی راځئ موږ به چېرې بلکل د ډزو خلاف چېرې لکه باقاعده مهم چلو دغه نه به نفرت کوو که کوم سړي ډز وکړو قسم دی که هغه ورته یا اصله په کور کې پرېږدو یا دی موږ چېرې بغیر د صلاح د اختر به انشاءالله دا په جیل کې راځي نو دا مهرباني وکړئ چې بار بار وینا چېرې مزه نه کوي مړه هوښیار خلک یې تعلیم یافته خلک یې پخوانۍ پرسوده دغه پرېږدی نو دا مغروران که چتم راځي یا چتمي نو دا به نه وایي چې اختر دی او نفري به نه وي نفري د الله فضل دی چتم چې مغروري دا انسټرکشن دی موږ به بلکل پې چاپوو هسې هم چاپې د هغې نه علاوه ون ویلینګ باره کې دا وایم چې اوس راتلمه نو په ون ویلینګ باندې کې دی یو هلک سور دی او را روان دی نو زه خو تا ته دغه موره پلار ته خو زه موره پلار نه وایم دغه موټر سایکل دی کوم ځای ودرېږي دا چې ون ویلینګ دا کونه کې پې بره یي که نه دغه دا کور ته نه درولي ته دا تپوس نه کوي چې بچې به دې ته څه کوې په خدای پاک باندې قسم چې په دې د دې غم نه زه تېرېږم یقین وساته چې په دغه وینو کې به خدای مکه خوله ولګوي نو مهرباني وکړئ چې دې بچو نه دا موټر سایکل یې مړه لګوټي چې ډاډې ته که نه او که چېرې د کار شی دی نو دا چې کونه یې پې بره کړي دا خو د ون ویلینګ دپاره دا خو د سپیډ دپاره ته بچې دې دپاره ته خو په یاره بچې په تاسې وارې مړه دا بچې خو لږ ټیم وله ورکړه که نه خدای واحد دا شریک دی چې بیا به لکې وټکې په ځمکه به چکونه ولګې که دا بچې دي نه مه کوئ مړه د بچو باندې لکوټي دا د معاشرې د هرې طبقې کې دا فرض دی چې څوک ون ویلینګ کوي څپېړی دي وباسي نیسي لاس دې واچي مونږ ته اطلاع راکړي مونږ به یې نیسو او که کوم سړی مونږ ون ویلینګ کې باندې سیچو صاحبان صاحب ټولو ته ویلي دي د افسرانو دا انسټرکشن دي د ډي پي او صاحب د آر پي او صاحب چې چا ون ویلینګ باندې څوک ونیوه د هغه مور پلار دغه پلاران دغه مشران به راولئ هغې له به چې سزا ورکوئ او هغې له به چې هغې خلاف به قانون ته قاضي برابروئ ځکه چې دا وړوکې خو ده په ونه کړه نو مړه دا څه کوئ چې دا ون ویلینګ کوي داسې ښه شی دی دکه به چېرې بل ورځ یقین وساته چې اکسیډنټ شوی دی هر ورځ اکسیډنټونه کېږي ستاسو دا مخې ته را معاشره پرته ده چې یا یې په منځ لیدلي یا خېټه لیدلي یا کلبې بار پرتي یا د خولو قابل نه یا په بکسه کې بند کړي یا مخې ته کتو نه دی نو په دې خپلو بچو خفه شي پر خپلو ځانونو باندې خفه شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د هوایي فایرنګ متعلق چې کوم دی منګه د ډي پی او صاحب د حکم مطابق چې کوم دی ابل علماء کرام سره میټینګ کړی دی چې تاسو په خطبو کې وایي چې دا کوم هوایي فایرنګ چې کیږي یا دا پټاخ خلاصيږي نو مطلب په دې باندې تاسو لکه ډیر زیات پرزور دغه وکړي چې دا سیز منی شي ځکه چې تاسو ته پته لګېدلی چې د اختر آمد دی هر سړي ته پته ده او څومره چې د ورځې لنډېږي نو دغه شان مطلب دا چې دا څیز دې تیزوي کم چې دا موږ دې خلکو ته بار بار وایي د افسرانو مطابق موږ ته احکامات جاري کړي دي چې بھائی د هوایي فایرنګ مه کوئ اختر دی د خوشحالۍ دغه دی اکثر داسې پکې وشي چې ما څوک پکې ولګي نو بیا هغه چې کوم دی تاسو ته ښه پته ده چې د هغې نه لویه مسله جوړه شي نو مهرباني وکړئ موږ د علماء کرام په ذریعه باندې تاسو سره پرون تاسو ته باقاعده ویلي دي را روانې جمعې ته به انشاءالله هم تاسو ته بیا هغې ته موږ پرزور اپیل کړی دی او خو جذباتي دغه موته کې جذباتي خبرې ورسره وکوئ لکه څنګه چې تاسو د دین باره کې کوئ دغسې د دې دغه باره کې تاسو ته دغه ورکوئ چې یاره اویرنس د دې متعلق د دې وشي چې د هوایي فایرنګ څومره نقصاندی دی او موږ خپل هم چې کوم دی کې به یو واک هم کوو څومره او بل له هغې نه علاوه چې کوم دی بازار کې تاسو ته پته رش سیوا شوی دی د دې متعلق موږ افسرانو باقاعده دغه کړی دی چې یاره څومره رش سیوا کي د هغې لپاره موږ ایکسټرا نفرې هم راکړي دي ستاسو ته د سهولت لپاره چې یاره تاسو ته څومره چې د بار نه څوک راځي دلته مزدور کار څوک راځي نو تاسو هم موږ سره باندې هیلپ کوئ چې داسې څوک اینې را اینې مشتبه خلک اینې باقاعده موږ ته انډیکیشن راکوئ ټلیفون کوئ
ټلیفون نمبرات ټول سره شته دي د باره کې موږ واکو پمپلیټ هم تقسیمې کې جمعتونو باندې خبر شو ځای ډي اس پی صاحبان هم تاسو کتل دا غي نمک کې پریس کانفرنس شوې دي موږ د علماء سره میټینګ هم کړی دي او زموږ ډي پی او صاحب چې کوم دي بار دا موږ ته دا کې چې انسټرکشن کې چې تاسو په علاقې کې د هوایي فایرینګ ولې کې دا تاسو څه وجره کمې تاسو کې نو مهرباني وکړئ موږ تاسو ته دا پیغام بار د پټرولینګ په ذریعہ هم دروسو تاسو ته د علماء په ذریعہ هم دروسو مهرباني وکړئ چې تاسو موږ سره د باره کې بالکل کومک وکړئ او زموږ دا کمپین دا کامیاب کړئ